ګرانو کتونکو په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یم او دغه کې زمونږ دغه بچیانې هغوی ګیمونه کوي د هاکی ټیم راغلی دی د سواټ ټیم به تاسو سره متعارف کوم چې څومره په سختو باندې دې ځای ته راغلي دي بیا دوی ته کم وسایل دي په کار ده چې زمونږ نه ورته یو په دوه باندې وسایل زیات وي او ولې چې وزیر اعلی صاحب د سوات دی او دې سره سره په معاشره کې د زنانه کردار او آیا هغه په ګیمونو کې مخکې ولې نه ځي د دوی د کوچ سره هم خبرې اترې کوو په کار دا وه چې دې دا نېشنل لوبه ده چې دې ته دونه توجه ورکړې وه چې دلته کې نن فیمیل کوچ وي زه چې د کوچ د خوارو ته وګورم نو لکه نېشنل گیم ته دونه توجه نه ده ورکړې شوې یا بیډمنټن یا فوټبال یا ولیبال یا باکسینګ نورې لوبې چې کوم دی هغې ته توجه ورکړې شوې ده نو ډېره خواري چې کومه ده په دې لحاظ سره ورسره کوچ کوي خپل تعارف را سره وکړه او څه به وایې دې ځای ته رارسېدل د هاکۍ سره سره نورې کومې لوبو کې زما نوم مریم حمایت دی زه ډان طرف نه راغلی یم او موږ دلته راتلو کې ښه کافي محنت کړی دی او مطلب د سوات کې زیاتره پیرنټس دي هغوی خپل بچو له اجازت نه ورکوي ځکه چې دې ته شرم ګڼي که نه هغوی وایي چې لکه جنکۍ څنګه وتې شي دې ته هغوی وایي چې هلکان صرف دې ته وایي خو دا غلطه خبره جنکۍ هم وتې شي جنکۍ هم هر څه کولی شي نو پیرنټس له نه دي پکار چې خپل بچي ودرې ته دې ارسوي هغوی له پکار چې بچو ته وایي چې تاسو ځئ وځئ چې تاسو بهر څه زده کړئ چې خپل حفاظت څنګه کولی شئ مخکې معاشرې کې تللی څنګه شئ نو دا پیرنټس ته پکار چې عزت ورکوي ته دې هر څه او دلته راتلو دپاره هم ښه کافي محنت پکار وي داسې په اسانه څوک نشي راتلی او زمونږ پیرنټس هم موږ ډېر سپورټ کړو زمونږ کالج والا هم موږ ډېر سپورټ کړو موږ ته هر سایه شی راکړ زمونږ کوچ چې کوم دی زمونږ ټیچر هم دی دوی موږ له ډېر سپورټ راکړ او موږ سره ډېر محنت کړی تاسو کې سبق وایي موږ زه فرسټ ایئر کې بس کوم کالج کې دان کالج ښه خو دا راته ووایه چې پیرنټس خو زه تاسو له اجازت درکړم خو دا پیرنټ چې کوم دی دا د دې معاشرې د دې وجې نه چې لورې چې کومه ده هاکي کوي او هغه به ګیم کوي نو دوی ته څه میسیج ورکوي زه دا میسج ورکوم چې لکه خپل بچي پرېږدی بهر ته چې دوی بهر ته وځي دوی به ځان حفاظت کولی شي دوی به څه کولی شي دوی به ځان نه څه جوړوي دوی یوازې کور دپاره نه دي جوړی لکه چې صرف کور کار کوي دوی معاشره مخکې نه شي تللی کله چې ښځه هم معاشره کې ځان نه څه جوړ کړي هله دا معاشره ته ګینې دا معاشره هېڅ څه هم نشي کولی ښځو نه بغیر وسایلو باره کې راته ووایه چې هلته تاسو ته کوم وسایل موږ ته ښه ښکلې کمپلیکس هم شته هلته موږ ښه ښکلې موږ سره محنت کېږي موږ سره ښه ښکلې هاکي سټیډیم دی موږ ته ښه ښکلې محنت موږ سره کېږي موږ سره کوچ هم شته هر څه شته وسایل شته میچ وګټه که نه میچ خو لا نه دی شوی اوس پورې اوس به کوو نو ښه لا میچ هم نه دی شوی تاسو خپله پیژنګلو را سره وکړئ السلام علیکم زما نوم زرغونه دی او زه سوات سره تعلق ساتم ډان کالج هلته نه موږ راغلي دي تاسو ټول یو کالج یې موږ یو کالج یو ښه څه وی په دې موقع باندې څنګه چې دې خبرې وکړې لکه دې ځای ته رارسېدل د والدینو اجازت بیا به خلک دا به اوس په میډیا باندې ځي چې د سوات جینکۍ به اوس هاکۍ کوي ګیمونه به کوي ولې نه به کوي نه زه خو دا ډېر اپریشیټ کوم چې موږ دلته راغلي یو او موږ میچز کوو ځکه چې زیاتره جینکۍ چې هغه دونه هغې کې کانفیډنس هم نه وي چې هغه مطلب دلته نشي راتلی او موږ مطلب ډېر زیات خو زه خوشحاله یم چې مطلب موږ اول خو دا چې موږ له پیرنټس اجازت راکړو او موږ سره پیرنټ سپورټ دی زیاتره خلکو سره پیرنټ سپورټ هم نه او زه خو ډېر زیات اپریشیټ کوم چې کم چې نه کو د پیرنټ سپورټ یو هغه دلته راشي میچز کوي او دغه شان هغه بیا مخکې ته لاړ شي نن موږ نېشنل گیم کوو خو موږ ته هغه پته نشته چې دا نېشنل گیم لا څه دی هاکي زموږ نېشنل گیم دی نه دی توجه نشته په دې خله څه وایې لکه دا کوم گیم چې تاسو کوئ که نه دې کې ته مخکې تللی شي د دې کې پریکټس شته دی د دې نه پس به د دې پریکټس کوي که نه نور گیمونه کوي نه زه خو په هاکي باندې هم فوکس کوم ځکه چې هاکي زموږ یو نېشنل گیم دی او موږ زیاته توجه کرکټ له ورکوو د نور شو نه ورکوو هاکي موږ بس شاته پرېښی چې هاکي موږ دونه خاص توجه نه ورکوو هاکي ته موږ ډېر زیات توجه ورکول پکار دی ځکه چې هاکي خو یو زموږ نېشنل گیم هم دی او هاکي یو ښه گیم دی زما دا تو چې سوات کې هغه ټیلنټ شته خو مواقع ورکړي شي چې هغه نېشنل یا انټرنیشنل کچ باندې لوبېدی شي او ډېر زیات خلک چې ډېر زیات قابلان ډېر زیات سکلز ورسره دي هغه خپل سکلز نشي شو کولی او یو خو هغه د دونه موقع ورته نه ملاو شي چې هغه خپل هغه سکلز شو کړي زم چې هغه ته د موقع ملاو شي او یو خو هغه ته پیرنټ سپورټ ملاو شي چې هغه د خپل چې سکلز شو کړي هغه مخ ته لاړ شي او هغه تلی شي خو په داسې حالاتو کې بیا د میډیا کردار ومي که نه لکه ته میډیا ته رالې یا لکه موږ ډېر سره داسې وو چې انټرویو راکړه نو انټرویو نه ورکوي که نه نو لکه دا خبرې هم وي نو په دې هکله څه وایې ځینې جینکۍ خاص شرمېږي چې موږ مطلب نه ورکوو یا ځینې ته دا مسله چې موږ ته به فیملی کې مطلب څوک به رابسته خبرې وکړي یا هلته موږ ته څه مسله جوړه شي خو زه وایم چې خلکو خبرو باندې موږ ته دونه فوکس نه دی کول پکار او موږ ته په خپله پته چې میډیا چې دی که نه
مطلب یو نیوز خو یو ښه شی دی موږ ته پکار چې موږ هغه لکه ستا ټیلنټ به بار څنګه روزي دنیا به څنګه ویني چې په سواد کې هغه بچی چې کوم دی کې کم ټیلنټ چې موږ انټرویو نه ورکړو هغه ته پته نه لګي لکه تاسو په ځان باندې څومره عبور ساتي خو تعالی مقدر کړی شي موقع درکړه نو عبور ساتي چې ته به خاکه کې مخکې لاړ شي صحیح ها خپل پیژنګلو را سره سر زمالو معروف دی او د سواد شنګلي سره تعلق لري د سواد شنګلې سره ها څنګه چې ما دینه تاسو کنه په میډیا به خبرې وکړو لکه خو نن دا خبره عبدالولي خان سپورتس کمپلیکس کې تاسو ته یو موقع ملو شوې ده چې موږ راغلي تاسو سره انټرویو کوو دنیا ویني چې د سواد بچی راغلي دلته کې گیمونه کوي اوس خو په میډیا باندې نه وینو بس د ډان کالج پورې به تاسو محدود او تاسو ټیلنټ به مخې ته نزي او تاسو غواړم چې زمونږ انټرویو وشي او دنیا یې ویني خو تاسو خپل نظر څه ساتئ ولې چې په دې باندې بیک باندې کم سوالونه راځي نو هغې ته څنګه ګورئ جی سر موږ کې خو دا ټیلنټ شته الحمدلله سره چې لکه موږ له موقع ملاو شي نو لکه موږ مخکې لکه تللی شو اوس دلته الحمدلله سره موږ لکه په دې دغه ته را رسېدلي دې مقام ته که نوره موږ ته لکه موقع جنکو ته مطلب موقع ملاو شي سره مطلب لکه جنکو ته موقع نه ورکولی کېږي که نه چې لکه دوی د کور دپاره شی دی او دوی بس د کور کارونه به کوي او بس هلکان صرف داسې کولی شي سر زه یم چې لکه مور پلار چې کوم دی نو هغو له لکه خپل په اولاد باندې مطلب یقین ساتل پکار دي او سر په اولاد باندې چې څومره لکه مطلب سختي وختي دا ساتي نو هغو لکه داسې د منشیات طرف ته هم هغو دغه کېږي چې ته به دا دغه ساتي داسې مه کوه نو هغه سره دومره هغو لکه سټرس شي هغو بیا منشیات طرف ته ځي چې ته ورله دومره نه دغه کوي لږه ډېر ازادي ول ورکوي نو هغو لکه دې طرف ته هم بیا نه ځي تاسې ګڼئ چې اوس نن سبا په زنانو کالجونو کې منشیاتو استعمال دي جی سر وي دا تاسو ته وسایل شته جی سر وسایل خوش دي تاسې څه پکار دي چې نو مزید وسایل وي ګراوندونه ته شته سر زموږ په شنګله کې خو داسې خاص کار نشته او په سواد کې شته سپورټس کمپلیکس هم شته سواد او شنګلې خو ډېره کافي فاصله ده جی سر په شنګله کې مطلب داسې نشته د شنګلې څه مطالبه کې هلته ټیلنټ شته جنکو کې چې موقع ورته وشي ولې نشته چې موقع میلاو شي نو دومره ټیلنټ شته چې په جنکو کې چې خو موقع نه میلاویږي شنګله کې اوس څه ګراوند دی د شنګله کې سر د فوټبال لپاره مطلب د کرکټ لپاره سر وړه شانتي ګراوندونه غټ ګراوندونه مطلب د هلکانو جنکو خو د سره نشته جنکو د سره سر جنکې صرف اکثر مطلب د کالج چې څومره هغې په هغه ګراوند کې لکه سمیچ وغیره کوي نو په هغې کې کولی شي لکه مطلب بهر داسې نشته صحیح کتونکو دا ډېره غټه خبره وکړه چې په شانګله کې دې وخت کې د جنکو دپاره ګراوند نشته ښه خپله پېژنګلو را سره وکړې څه به وایې په دې موقع باندې سر زما نوم مهنور دی زه پرون هم تاسو د چینل ته مخامخ شوي وم او زه سوات ډان کالج سره تعلق ساتم مهنور پرون چې تا کومې خبرې کړې وې یقینا په کوم انداز کې د دې جنکو نمایندګي کړې وه خلکو کومې خوښې کړې دي زه دله داد در کوم زه درته په دغې باندې بیا چې لکه دې کې داسې ډېرې جنکو کې ټیلنټ شته تاسو په دې سوات کې مخکې راتلی شي دې باره کې وایي خو هغوی دغه مخې ته نه راځي نو د هغې نمایندګي توکه سر دا خبره ده که نه هغه چې وایي چې د ظلمو نه ونه شوه نو خوږه وطنه جنکۍ به دې ګټې نه نو دا مطلب دا چې دی دا داسې نه کېږي چې موږ په کور کې کینو او د کور نه راوزونه د هغې باندې به موږ دا خوږ وطن چې دی په هغې به وګټو د کور په کېناستو دا نه کېږي موږ له پکار دی چې موږ بهر دنیا ووینو موږ له پکار دی چې موږ بهر ورشو خلک وینو معاشره وینو چې څنګه چللی موږ به چې هر څنګه معاشره موږ به هغې سره ځان ایډجسټ کوو لکه مطلب اوس موږ دې خوا راغلي یو 400 کې که نه نو خلک موږ پسې اوس هم ډېرې خبرې کوي چې تاسو تللی تاسو ښه نه دي کړي بلکل هم تاسو خیر که تاسو پیرنټس تاسو ته پرمیشن کړی دی خو تاسو له پکار نه و چې تاسو داسې لکه مطلب ازادي کړی وی یو سا بل سا نو خلک به هر څه وایي خو موږ به خپل ټیلنټ چې دی هغه به شو کوو مخکې به ځو خپل ځان به چېرته هم اول به موږ چې دی په خپل ځان په خپله اعتماد پکار چې موږ دا کار کولی شو بلکل اول په خپل ځان په خپله یقین دی او چې مطلب ستا په خپل ځان یقین ته کور کې ووایې چې بلکل زه دا کار کولی شم ستا پیرنټس به بلکل تا سپورټ کوي خو چې په تا کې دا ټیلنټ نه یو کار کولی نه شي او بس کور کې دغه شان ناست نو پیرنټس به هم اوبیسلی دا خبره بلکل ټیک ده چې پیرنټس به هم بیا تا نه سپورټ کوي سوات کې موږ صرف د ملاله یوسفزۍ ذکر کوو د سوات نه داسې کلاړي په مختلفو لوبو کې وتلې ده سر داسې خو زما گیم سره زیات شوق نشته زما فرست ټایم دی چې راوتلی یم زه مطلب اوس زه غواړم ما چې دا هاکي وکړه که نه دا خو اصل کې زموږ نیشنل گیم دی که نه نو زه فرست ټایم راوتې یم او زما ورسره په دې فرست ټایم څومره شوق پیدا شو نو زه یم چې لکه مطلب زه په دې کې زه نور هم مخکې لاړی زما اوس دا شوق دی چې زه نور هم مخکې لاړی بلکې موږ پریکټس هم نه و کړی موږ صرف د 2 ورځو پریکټس باندې راوتلي یو او هغې د نیشنل ګراوند ته راوتلي یو
په 2 ورځې پریکټس باندې. اوس ما هغه بن ولا کتل د هغې وجود جم شوی دی، نو ستاسو ما هغه صورتحال دی که نه؟ بالکل سر بالکل موږ ته دی وایي، بلکې ټول پلیئرز موږ ته وایي چې تاسو ممي ډیډي والا یې، تاسو پلیئرز نه یې، تاسو بالکل ممي ډیډي یې، چې لکه مطلب تاسو ډېر نازک یې، نو د دې وجې تاسو ته وایي چې موږ ته تکلیف دی یو څه دی بل څه دی، خو انشاءالله چې لکه مطلب موږ دا ریګولر گیمز وکړو، څو ورځې وکړو، نو انشاءالله چې موږ نه به هم هغه پلیئرز جوړ شي کوم چې دې دپاره پکار وي، گیمز دپاره پکار وي. ستاسو ټیم کې اوس ښه پلیر شته؟ سر بالکل شته، زموږ سره سنا ده او نیدا ده، زه په خپل هم ښه پلیر یم سر. ما امپروف کړه سر، دا داسې نه کېږي چې بس موږ کینو ما کړی مې هم نو سر. اول کې زه دومره یېرېدم چې دا سټیک دی چې دا ماله راشي زما به څه حالات وي، زه په خپله یېرېدم بالکل ما فیس کول. اوس هم چې راشي سر زه د بال نه دومره یېرېږم ځکه چې فرسټ ټایم زه دې خوا رالم دې ګراونډ کې، دې 400 ګراونډ کې زه فرسټ ټایم چې راووتلم، زما په فرسټ ټایم زما خپه ولګېده، نو هغې ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی و، د شپې راته ډېر تکلیف راکړی و، خو ما بیا هم وی چې نه که هر څه کېږي زه به دا گیم دی سر ته به یې رسوم، او الحمدلله اوس پورې مې راورسوه، موږ ته صرف یو گیم پاتې شو. صحیح. ښه کتونکو وي د شاه زلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ګټي نه. دا د دوی چې کوم بوټان دي، د دې بوټ چې خپل کم دی نه هغه په 38,000 روپۍ دی. دا بوټ لاول د دې نه دی ښه په میدان چې دا 1 ګنټه لوبو کی او په دې باندې 15 منټ لوبو کی، دومره په دې کې منډه ګرانه ده. ښه فرق ته وګوره، په کلو میدان خو دوی لوبه کوي او په دې ګراس باندې کوي، دا کم چې دلته لګېدلی نو دومره فرق دی. د هغې باوجود چې کم دی دوی منډې وخي، خو ریګولر خو شته دی نه، به تیار د کالج نه را روان کړي دلته پې گیم کوي. په کار دا ده چې مخکې نه لږ پریکټس شوي، دوی له لږې منډې ورکړې شوي وي، دوی چې سار راپاڅېدلي نو ټولو ګولۍ اچولې دي، ځکه چې یو ټول ورځ منډه وي او په دې کې چې بیا منډه وي نو دا مسل چې کم دی دا بالکل دا انخلي جام شي، نو د هغې باوجود چې کم دی دغه صورتحال دي. ښه خپله پېژنګلو را سرو کې خواري چې کومه ده د سوات، زه فاینل درته ښیم چې دلته څوک ګټي، نو بیا به زه په هغې کې د کوچ سلیکشن کوم چې کومې جینکۍ دی کې تکړه دي، پېښورې ګټي، سواتې ګټي، ځکه چې دا زموږ ټول ټیمونه دي، نو ټولو لپاره دعاګو یو، خو چې کوم یو ګټي میدان کې خو چې دوه ځایونه یو خو راپرځي نو دغه خو به ښه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سبحان علي انجم دی او سوات سره تعلق ساتم. ډان کالج کې ایز لیکچرر اردو لیکچرر کار کوم، خدمت ورکوم او سپورټس انچارج هم یم. تیرو تقریبا 3 کالونه تقریبا زه ګرلز مختلف ټیمانو سره راځم، پېښور دا ځل موږ 400 ته راغلي او 400 کې بس هاکي ټورنمنټ ته سټارټ ته څنګه چې تاسو دا ووایئ تاسو کېدای شي چې کوېسچن هم دی او زه لږ وخت تاسو ته بچت کوم. یو شعر دی وایي چې ګران ورته ختلو زه سر ته رسېدلی یم، ګران ورته ختلو زه سر ته رسېدلی یم، ووایه ناصحه د علم سره نور څه وکم، او توره مې پې ماته کړه غرور له مې شکست ورکو، توره مې پې ماته کړه غرور له مې شکست ورکو، مخکې راته وایه د قلم سره نور څه وکم. زه د قلم نه مخکې لګیا یم چې د قلم نه مخکې څه کول پکار دي. زمونږ بالکل زه تاسو ته دا ویم چې دا بالکل اولنی بالکل فرست چانس دی زمونږ چې مونږ چېرته هاکي ټورنمنټ کې ایز ګرلز ټیم چې دی هغه حصه واخیسته. بیا زمونږ دپاره د خوشقسمتي دا ده چې دلته مونږ په انټرنیشنل ګراونډ باندې، دا بالکل انټرنیشنل ګراونډ دی، څنګه چې تاسو دا ووایئ چې یاره دا فیسیلیټیشن چې دلته کم ورکړلی شوی دا کافي نه دی. زم هر یو کار په آغاز کې ګران دی. دې ځله کم از کم دومره وشول چې بچو سټیک وپېژندو، فلایټ سایډ وپېژندو، بیک سایډ وپېژندو، آینده چې دوی راځي دوی به خپله سټیمنا فل راوړي، آینده چې دوی راځي دوی به اوس په کیمپ کې حصه اخلي. د دې نه مخکې ډېره زیاته په بخښنه سره زه دا خبره کوم چې مونږ کله کیمپ لګوو سوات کې، چونکې سوات کې انټرنیشنل ګراونډ شته را هاکي خوشقسمتي ده زمونږ، نو کله چې مونږ کیمپ لګوو نو په کیمپ کې زمونږ سره هیڅ یوې ماشومې هم شرکت ونه کړو. بیا د زه ډان کالج ډېر زیات مشکور یم چې حالانکې دا میډیکل کالج دی او تاسو ته پته ده چې میډیکل کالج چې دی هغه زیاتره سپورټس چې دی هغه کم کوي. زه په دعوه سره وایم چې زموږ سره کوم ماشومان دي د دوی ټول مارکس تاسو میټریک وګورئ دا به د 1015 پرې لکه د دې مطلب دا چې دوی زیاتره د فوکس چې دی هغه ایجوکیشن دی، د ایجوکیشنل انوایرمنټ نه ماشوم ګراوند ته راکوزول زه خو یم ما دا جهاد کړی دی کم از کم. صحیح. خو بیا به کال پس راځي نو دا خو چې تسلسل سره وي نو د دوی هغه پریکټس او د دوی کار به ټیکي. ډېر خپله شیرپاو صاحب تاسو ډېر مزدار کوېسچن وکړو. ما تاسو دا ماشومان په خپله باندې لګېږي چې سر آیا دا به زمونږ فرست او لاست چانس وي، دا به زمونږ اولنی او اخرنی ځل وي؟ زه ما وین نه، دوی په خپله ماته وایي چې تاسو به اوس لازما موږ ته کیمپ راکوئ. نو زمونږ هلته هاکي اسوسییشن شته، هغوی ډېر زیات ښه فیډبیک دی په دې حواله سره. زمونږ
سپورټس افیسرز چې دي کاغه ډي اس او دي کاغه ار اس او دي ان شاء الله زه به د سره په دې کې ملاقات کوم. تاسو ته پته را چې دا بیلټ دي سي د پټان بیلټ ته دي کې ماشوم چې دی هغه کورنر راوستل ماشوم اسو اعتماد او ورسړي نظر نو بیا ګراوند د دې لپاره بندول پکاري چې میل وتر نه شي. نو دغه درخواست په زاغو ته کوم که تاسو په شیشه باندې هغه ته زموږ درخواست رسی چې موږ له سپ ټول ورځ کې یو غنټه هم د فیمیل لپاره راکی نو انتهایی مشکور به یو سواد کې صحیح. درته وای چې تاسو خو خاکی نه کړی جی زه نشل پیر یم ما حقیقت کړی دا خاکی نه کړی ولې چې ما د بن والو کته نه د والیبال کوچ ابا خاکی څنګه خی کنه نه جی ما نشل پیر یم د وزیر پاکستان ټیم کیمپ می د کړه بد قسمتۍ سره بیا خو د سواد ول ډیره خوش قسمتي ده چې د ګوره د نور سره چې کم کوچان دي نو دا کم د خاکی سره نه جی ما فرست کلاس گیم نشل لوبي ته ولې توجه نه ورکړي کیږي. زه د تاسو د کوېسچن نه مخکې بل جواب در کوم. تاسو موږ ماشومینه تاسو کو چې ټیلنٹ نو زه ما چې نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت فرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. عائشہ زمونږ ډیره ماشومه ده عائشہ ایاز انټرنیشنل انډر 16 پلیئر دی. دا غي نه علاوه رحیم خان اولمپیان هم دی او پاکستان چې کله 94 کې ورلد کپ وګټو هغه د قصه بل دا هغه د ایجاد کړی دی په هکې کې چې ریورس پلیک په اولنی ځل په دنیاي هکې کې رحیم خان چې دغه تعلق د سواد سره دی هغه بیا دغه بل رور عمران خان انټرنیشنل کلاډي دی دغه شان عائشہ انټرنیشنل دا زموږ سره سمیه نېشنل د فاست کلاس دا سواد چې د ټولو تعلق د سواد سره دی او د ګراوند باندې حقیقت چې دا بچي سپورټس نه لګ لا بلد دي ځکه دوی د سوال جواب درنه په مزه مزه ان شاء الله دا به پويږي نور موقع به داسې ورکوي. زه خو اویلیبل یم. زه خو زه چې وسوم راغلم از ا ولنټیر ما د خپل خدمات ورکړي دي او نیکسټ ټایم به ان شاء الله از ا ولنټیر د حقیقت لپاره زه هر ټایم حاضر یم. صحیح. ډیره زیاته مننه ډیره زبردست خبرې وکړې. ښه د وزیر اعظم صاحب خو شکریا ادا کوي. او جی سر بالکل ډیره زیاته شکریا ادا کوم او د دې وجه ادا کوم چې هغه موږ له دا موقع خو هغه موږ له راکړی دا اول دا موقع هغه راکړ موږ د کالج نه راوتل کنه چې دا ارګنایزیشن نه وي شوی مطلب پرایم منسټر یوث پروګرام نه وي ارګنایز شوی نو موږ له دا موقع نه راکړی شوی چې موږ د خپل کالج نه د خپل کور نه راوته وي د سیراغله وي د ګراوند ته. صحیح ډیره زیاته مننه. ګرانو کتونکو دا د سواد ټیمو چې هغه تاثرات تاسو اوریدل هغه سره موږ خبرې وکړې خو دا هغه دغه ګیله ده چې بیا بایا مقرره کیو خراب نه کینو دا تسلسل سره خو چر دوی ته موقع په خپل علاقو کې ورکړي شي څنګه چې کوچ صاحب وي چې دغه ګراوند جنکو ته یو ګنټه لور کی الکان دې په بن کی نو سواد نو ورته داسې ټیلنټ ورکوم چې خیران بشي هغه چیلنج سره وي نو مونږ بیا د وزیر اعظم صاحب هم په دې کې شکریا ادا کوو چې دې طرف ته توجه شول زموږ پښتونخوا ته دا کوم لوبي روانې کړې دي ورسره چې کم دینو دوی ته وسایل هم پکار دي او توجه ورته پکار ده. ډېره مننه.